بسم الله الرحمن الرحیم. ادراک الفریضه بالجماعت، جماعت سره د فرض مز مندلو ذکر دی. یو سره د ځان له مز شروع کړ دی، سنت دی، نفل دی، فرایض دی، او بل طرف ته جمع ودرېدله، جمع قائمېږي. نو دی به څه کوي؟ اذا اقيمت الجماعه بعدما شرع المنفرد في صلاه الفرض ولم يسجد بعد قطع صلاته بتسليمه قائما فاقتدى بالامام. اوس د دې مختلف صورتونه دي. یو صورت دا دی چې یو سړی د فرض مز نیت تړلی، فرض مز په فرض مز ولاړ دی، خو لا یو رکعت هم کړی نه دی په اولني رکعت کې، او په دې کې اقامت وشو. چې اقامت وشو جمع قایمېږي، نو دی به خپل دا مز په دغه ځای کې ولاړه بعد کې سلام وګرځي او دی به د جمع کې شامل شي، ځکه چې دی په فرض مز کې یوازې لګیا دی او لا یو رکعت هم نه دی کړی. بل طرف ته جماعت مز دی، نو د جماعت د مز اجر او ثواب زیات دی، نو دی به خپل دا مز ختم کی او جماعت سره شامل شي. اذا اقيمت الجماعه بعدما شرع في فرض الفجر او المغرب وسجد قطع صلاته واقتدى بالامام. دویم صورت دا دی چې یو سړی د سار یا د ماښام مز نیت تړلی او یو رکعت یې کړ دی، د سبا یا د ماښام مز د دې نیت یې تړلی او یو رکعت یې کړ دی، نو دی به چې دا یو رکعت یې کړی دی دی به ورسره دویم نه شاملېږي، دی به خپل دا مز مات کړي او دی به د امام اقتدا وکړي. دا د سار او د ماښام مز کې دا مسله ده چې د سار مز وي، د ماښام مز وي، په دې کې یو رکعت کړی دی، نو دی به په دغه یو رکعت باندې خپل مز مات کړي او دی به امام سره شامل شي. اذا اقيمت الجماعه بعدما شرع في فرض الرباعي. بل صورت، دریم صورت، یو سړی څلور رکعتي چې مز نیت تړلی دی، لکه د سهار مز خو دوه رکعته دی او د ماښام درې دی، ده د څلور رکعتو نیت تړلی دی، د ماسپښین، مازدیګر یا د ماسخوتن، او ده یو رکعت وکړو، یو رکعت یې کړی دی، دا څلور رکعتي چې مز دی. نو اوس د دپاره حکم دا دی چې دی به ورسره دویم رکعت یو ځای کړي، چې دوه رکعت یې پوره شول، نو په دویم رکعت به سلام وګرځي او بیا به د جمع کې شامل شي، نو دا دوه رکعته د نفل شول او د جمع سره فرض شول. څلور رکعتي چې مز دی او یو رکعت یې کړی دی، نو دی به دویم ورسره یو ځای کړي، چې دویم یې یو ځای کړ نو بیا به په دویم سلام وګرځي او دی به بیا جمع کې شامل شي، نو دا دوه د نفل شول او فرض به بیا امام سره وکړي. خو د سهار او د ماښام په مز کې مسله بل شامل ده، که یو رکعت یې کړی دی نو دویم ورسره نه یو ځای کړي، ځکه چې د سهار په مز کې که دویم یو ځای کړي نو فرض یې خوش نه دی، یا د ماښام په مز کې دویم یو ځای کړو بیا یو رکعت یوازې پاتې کېږي، دریم رکعت، دا درې رکعته مز دی. نو داسې به نه کوي، بلکې که یو رکعت یې کړی هم دی د سهار او د ماښام په مز کې، نو بیا به هم دی په دغه ځای باندې خپل مز مات کړي او جمع کې به شامل شي. او که چېرته یو رکعت یې هم نه دی کړی، دا که د سهار مز دی، که د ماښام دی، که د ماسپښین دی، که د مازدیګر دی، خو په اولني رکعت کې دی او لا یې سجده نه ده کړې د اولني رکعت، نو او جمع ودرېدله، نو دی به خپل دا مز مات کړي او